صندوق راغلی بس بادشاه منتخب شو تسلي وشو بني اسرائيل هغه کې تسلي غواړي تحقیقات بس هغه ته ایرانو کې چې راوځي طالوت ته اعلان وکړ چې جهاد لازم راځي شي په ورځو بیا ته یو خبره وکړله جهاد روان شولو جالوت پسې صبر وکړه موږ له شکست خو در راکړه خو دا بیا بله شکست درکوو طالوت ته یې ویلې جهاد له خو ځو سخته ګرمي ده مزل به کوو تږي کېږو لاره کې ګوره یو نیر را روان دی سردریاب مثلا خو به تږي سخته ګرمي خو اوبه به نڅکئ دا ستاسو ازمایش دی د الله لپاره په صحیح شو چې ورنږدې شو نیر ته سخته ګرمي وه به ټولې مړه تندي نه مرو بس چالو شو اوبه خېړې یې وڅکئ ټولو مګر لږ غوندې کسانو پکې ونڅکئ تقریبا 80,000 کسانو د بني اسرائیل د طالوت سره او دې کې 313 کسانو اوبه ونڅکئ باقي ټوله څه شی کړې تفاسیر لیکي چې الله پاک د ازمایش په دې نهر باندې ځکه کوو چې الله پاک جدا کول هغه مخلصین د غیر مخلصین نه چې امتحان نه راغلی هر سړی وایي زه اسلام لپاره جنګېږم زه مؤمن یم زه مسلمان یم چې موقع راشي بیا ټول خلک تختې اکا دکا پاتې کېږي الله پاک وایي دا جنګ چې کوو دا په مخلصانو باندې وشي نو فتح به دې ته میلاویږي او په دا تیزه روانه لار چې دی کې غیر مخلصین هم ډېر دي دا غیر مخلصین عموما سبب ګرځي د شکست لپاره د دې کې څو کسان اوبه نه ویستلې باقي ویستلې وې نو دغلته هم خلک درې ډلې شو ناقص الایمان والا کامل الایمان والا او اکمل الایمان والا ناقص الایمان والا خو هغه د جهاد نه پاتې شو ځکه څه یې څکلي اوبه یې څکلي کامل الایمان والا چې کوم هغوی دوی چې یو لپه نیمې څکلې وې هغوی ته اجازت الا من اخترف غرفة څومره اوبو اجازت دی یو لپې څومره اوبو اجازت دی لپه پېژنئ کرا یو لپې اوبو اجازت دی پیغمبر ته ویلي وو او څه کسانو لپه چې جېبونه هم کراس کړي وو هغه خو جهاد نه پاتې شو هغوی به چغې چالو کړلې لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجد نو خو طاقت نشته خېټې ډکې وي چې نن موږ جنګ وکړو هغه پاتې شو الله پې والا چې کوم دي کامل ایمان والو پیغمبر خبره منله خو لږ شان د فکر ورسره شو لږې اوبه یې څکلې وې چې موږ خو کم کسان 313 څنګه موږ جهاد وکړو او بعضو کې سره څکلی نه وي احتیاط یې کړی و هغه اکمل الایمان والی وي هغوی خلکو ته هم تسلي ورکوله او په خپله هم د دې قلت تعداد د وجې نه بې فکره و چې موږ به انشاءالله موږ ته فتح میلاویږي او ویې خلکو ته کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره ډېر وارې داسې شوي دي چې وړه ډله غالبه کېږي په چا باندې په ډېره خلکو له تسلي هغه خلکو چې اکمل الایمان خلکو له تسلیانې ورکولې او فکر د قلت سره نو دا درې قسمه ډلې شو دی روان شو لا 313 کسان دي میدان ته ووته هلته میدان ته څوک هم راغلي جالوت هم راغلی سره د لښکر نه یو روایت کې راځي 1 لاک لښکر ورسره و جالوت سره دویم کې راځي 3 لاک و او په خپله قوي سړی و په خپله دومره مضبوط لکه مناره دومره اوږد غټ او ویلې ما دې ته وګورئ مړه دا ما سره جنګي میدان ته ووته ځان له زه ستاسو لپاره کوم ته زه سرمن به نه ولاړ اعلان یې کړو زه ستاسو ټول لپاره کافي یم لښکر ته یې ویل تاسو دلته چې دې میدان ته ووته